قشنته د واده مسله ده. یو چیرته واده دی تا ته جواب وکړي ټول کور ته دی جواب وکړي چې تاسو ټول کول راشئ او الته ډانس لګولې الته غاني بجاني لګولي الته خلک غړيږي پکې یو بنگړه ده پکې او ته الته ورنشو دا تاسو رشتہ داری کټ کوي نو په دې باندې ته ګناګار نه ځکه ته الته د الله رب العالمین نافرمانی نه کوي. په داسې حالاتو کې به د انسان طاعت نه کوي. لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق. د انسان فرمانبرداری په هغه څه کې نه کوي په کوم څه کې چې د الله نافرمانی راځي. او نن سبا خو عجیب کار دی بوډاګان غړيږي الله دې معفو وکړي بوډاګان غړيږي بوډاګان غاټي غټي ګيري بي. افسوس پکار دی قسم دی ډیر افسوس پکار دی. زه کله کله حیران شم دا کم الکان چې غړيږي د دې پلارن به د ویډیوګان نه ګوري دا کم بوډاګان چې غړيږي د دې ځامن به د ویډیوګان نه ګوري څومره پیغور دی. خو نن ورو پورو باندې ورسته ورځ غیرت روان دی پښتو روانه ده. اسلام خو اسم روان دی هغه پښتوم د خلکو نه لاړله. ډیر ظلم دی د مور او پلار ازار چې څوک والی کنه وي دا ولې دومره ګډوډ دی دا د مور او پلار ازار والی دی مونږ او داس نه کوي هغه قصه ده دا وجه ځوانان غټي ګيري پرخي او غړيږي ډیره د شرم خبره ده. قسم دې مونږ ته کله کله څوک راولېږي مونږ والله و شرمېږو چې دا اوس څه عجیبه کار دی. نو بهرحال دغه بنګړو ځایونو ته بالکل مه ودرېږئ. دغه ځایونو باندې د الله رب العالمین قهر ورېږي د الله لعنت ورېږي. سوچ کوو په دغه وخت کې د انسان ته مرګ راشي یا تا ته مرګ راشي ته تماشې ته ولاړې په دې وخت کې د الله مړ کړي د چا سره به راپاڅېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې ګانې بجانې اوري وایي د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د دې انسان په غوږونو کې ولې شوي سیسه واچوي. دا اوسپنې چې جوړېږي دا سریه چې جوړېږي دا اوبه را روانې دا ولې شوي دا اوسپنه ولې شوي او دا چې کله قالب ته ورشي دا په خپل باندې جام شي وچه شي دقه تسیسه ویل کېږي. الله رب العالمین با د دې انسان په غوږونو کې د قیامت په ورځ باندې ولې شوي سیسه واړي د دې انسان غوږونو کې ولې شوي سیسه واړي ګلته پکې میخونه او پکې جوړ شي. ډیر زیاته سخته ګناه ده. الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الذرع. وی غنا دغه غانې بجانی د پزړه کې نفاق پیدا کوي دسی پیدا کوي لکه څنګه چې پټي کې اوبه پکې واخه پیدا کوي. نو دې غانو بجانو دې شزونه سخته ډډه کوي دا ماوري دا سخته ګناه ده انتهایی سخته ګناه ده. حافظه ډیره زیاته کمزوري کوي خاص کر کم خلک چې طالب علمان دي یا کم خلک سټوډنټان دي دغه غانې بجانی او دې حافظه به انتهایی کمزوري انتهایی به خرابه. یا د قشنت د پردې په مسله باندې سره څو ګران دي ته کور کې پرده کې تر زامونو ته وای چې راځي بیٹک ته راځه خو سره مرزه دا پرده دا ګوره لازم ده دا پرده به ګوره کوي دا پرده ګوره دا ګوره په نص شرعي سره ګوره لازم ده. نو ته خپل تر زامونو ته وای چې راځي نو بیٹک ته به راځي خپل خپلوان ته وای چې راځي نو بیٹک ته به راځي ډایرک کور ته مرزه کور ټکوا. نو په دې خبره باندې تاسو ورانی کې فصل پرې د خدای دې زړونه وچی دا موږ خپل ذاتی خبر دا کو موږ سره دنیا خلق قسم دې موږ سره په دې خبره باندې ورانو دنیا خلق خپل خپلوانو سره په دې خبره باندې ورانو ولی ودي میلمانه نشي پاللې موږ میلمانه پالو الحمدلله موږ بیٹک شته دې خطر ترتیب برابر دی. خو اصل کې دغه شرعي پرده د بکورونو کې رایج کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د لیور باره کې تپوس کیږي دي ته وګورئ د لیور باره کې تپوس کیږي رسول الله د لیور نه پرده شته کنه. رسول الله فرمای الحم الموت لیور دا خو مرګ دی لیور دا خو مرګ دی. نو په دې خپلو کې پرده کول دا ګوره انتهایی لازم سیز دی خپلو کې پرده وکړئ. نو که د پردې په باب باندې تاسو سره څوک ګرانېږي بس بیا وړاندې شي بیا الله رب العالمین تاته ګناه نه درکوي. ان الله كان عليكم رقيبا یقینا الله رب العالمین په تاسو باندې نگهبان دی. وآتوا اليتامى اموالهم ورکوئ یتیمانو ته مالونه د دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ما اخلی پلیت په بدل د پاک کې. مطلب د سیمه کوي چې د یتیمانو هغه حرام مال لا واخلي دا خو ته د پر پلیت دی ولی خپل مال نه خوري. ولا تاكلوا اموالهم او مخوري د دې مالونه اله اموالکم خپل مالونو سره. په خوا زمانہ کې به خلکو داسې کوي یو یتیم به ورکړو نو د یتیم مالونه به ور سره پاتیو یتیم مال نه به کاسه به تیرا ډکه کړله او خپل مال نه به لږ غونتی وړي ولږ غونتی وړه به واچول او ډیر مال به د یتیم ګډ کو پکې او چا به چوتي ویل چې دا یتیم مال ولې خوري و دا خو یتیم را سره خوري کنه. د یتیم د مال نه به د لسو کسانو مال لا واخصو خپل سره به ګډ کو به خورلو. نو الله رب العالمین وی ولا تاكلوا اموالهم مخوري تاسو مالونه د دې اله اموالکم خپل مالونو سره انه كان حوبا كبيرا یقینا دا ګناه لوی ده دا ډیره زیاته سخته ګناه ده. الله پاک دې عمل کولو توفیق نصیب کړي. الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم
ګناهګار یو خطاګار یو سیاګار یو ګناهونه معاف کړه ترجمه مو قبوله منظوره کړه که ملګري ناست وو اجرونه ورته نصیب کړه رشتهدارانو ته اله العالمین څومره خلک وفات شوي ټول ته اجرونه ورسوه خاص کر دې قرآن عظیم الشان د تلاوت ثواب ټولو مردګانو د اهل اسلام ته ورسوه وصلی الله تعالی علی خیر